هغې د سترګې حالت دې حد ته راورسېدو چې هغه بالکل په خپلو سترګو باندې څه لیدل نه. نو د هغې نه بعد چې کوم دی هلته چې جیل انتظامیه کومه ده هغې په خپله توګه باندې هغه هسپتال ته یوړو. نه د هغه د عمران خان صاحب ذاتي چې کوم ډاکټران دي هغه خبر کړل او نه د هغه فیملی خبر کړه. خاندان والا یو کس هم نه په خپل سر باندې عمران خان صاحب د جیل نه هسپتال ته راوستو. بیا هلته ورته انجکشن وواله خو هغه سترګه یې داسې شوه چې 15% پورې چې کوم د دوی په ریپورټ کې ده چې 15% پر باندې قتل کولی شي او نور چې کوم دی تقریبا 85% هغه اوس هم په سترګه باندې قتل نشي کولی. دویمه خبره چې کومه د تیرا متاثریندان څنګه تاسو ته پته ده چې دغې جبري انخلا شوې ده د تیرانه په دې موسم کې. نو اوس چې کومه وعدې یا کم شیزونه د صوبایي حکومت په توګه باندې راځي چې د هغې بهترین موږ هلته میلمستیا وکړو، هغې ته چې کوم تکلیفات دي هغه ته نه لرې کړو، د هغې چې کومې پیسې دي هغه ورله ورکړو. نو په دې باندې کار شروع دی. تقریبا ډېر فیملیز ته میلاو شوې، څه فیملیز پاتې دي، روجم را روانه ده. نو د صوبایي حکومت دغه کوشش دی انشاءالله تعالی چې دا کم خلک د پاکستان دپاره د پاکستاني عوام دپاره قرباني ورکوي. نو دا په دې روژه کې او د روژې نه بعد چې کومه پورې د دې په عزت او په وقار باندې واپسي خپلو علاقو ته نه شوې. نو دا زموږ میلمانه دي او د دې خیال به صوبایي حکومت خیبر پختونخوا انشاءالله تعالی د افغانستان سره تعلقات ډېر خراب دي. د پی ټی آی پالیسي د مذاکراتو اوس حالت بالکل بل شامل ده. ته ووایې چې د پی ټی آی دغه پالیسي ده او جی زموږ پالیسي هماغه ده د مذاکراتو. زه غواړم دغه چې څنګه زموږ لیډر زموږ قائد جناب عمران خان صاحب هم ویلي وو چې په کار دی چې صوبایي حکومت هلته افغانستان ته لاړ شي او مذاکرات وکړي، د حالات ورسره ټیک کړي. د دې نه مخکې چې کوم د اشرف غني صاحب حکومت و دلته د عمران خان صاحب حکومت و په پاکستان کې، خو اشرف غني صاحب حکومت پاکستان ته په هغه طریقه باندې ښه نه کتل. خو د هغې نه باوجود چې کوم دي د دواړو ښه تعلقاتو بیا چې کوم دي په پاکستان کې امن هم راغلی و 2018 نه 2022 پورې. نو په کار دی چې تاسو چې کله خپل همسایه ملک دغه سره تعلقات ښه ساتئ. نو زه غواړم چې ماته یو موقع میلاو شي چې هلته زه جرګه بوځم چې په هغې کې وفاقي وفد هم وي، په هغې کې صوبایي وفد هم وي، صوبایي حکومت په هغې کې قبایلي مشران هم وي، د پښتنو مشران هم وي. هلته موږ لاړ شو د افغان حکومت سره خبره وکړو. انشاءالله زه پر امید یم چې دا حالات به چې کوم د ټیک طرف ته ځي.